نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. سورة توبہ لسم پارا 28 نمبر آیت تی. المنافقون منافقان سڑی چی دی والمنافقات منافقان خزی چی دی بعضهم من بعض بعضی دوی د بعضی ندی یعنی د یو بل پشان دی یو بل سر ملګری دی. یأمرون بالمنکر دی حکم کوي د ګناه وینهون عن المعروف او دی من کوي خلق لرا د نیکینا ويقبضون ایدیهم او دی بن ساتي خپل لاسونه د صدقه او خیرات وغیرہ نسوا الله فنسيهم دی هیر کړی دی الله پاک پتابدارې کی فنسيهم پس الله پاک هیر کړ دی په نعمتونو سره. ان المنافقین هم الفاسقون یقینا منافقان چې دوی دی فاسقان دي. وعد الله المنافقین والمنافقات وعده کړی دی الله پاک د منافقانو سره د منافقانو خو سره والکفار او د کافرانو سره نار جهنم د اور د جهنم خالدین فیها دی به همیشه په دی جهنم کې هي حسبهم د عذاب کافر د دوی د پاره ولعنهم الله او لعنت کړی دی په دوی باندې الله پاک ولهم عذاب مقیم او د دوی د پاره به عذاب همیشه. کالذین من قبلکم
د دې کافرانو مثال پشان دا کسانو دی من قبلکم چې مخکې تیر شوي دي ستاسو نه کافرانو کانو اوغوی اشد منکم قوتا ډیر جات سخت تاسو نه په قوت کې و اکثر اموالا و اولادا او ډیر زیاتو په اعتبار د مال سره او اولادونو په اعتبار د اولاد سره فاستمتعوا فسدی فیده واقستلا بخلاق پخپل حیثی سرا فاستمتعتم بخلاقکم پستاسم فیده واقلی پخپل حیثی سرا کم استمتع الذین من قبلکم لکه څنګه چې فیده اخیستوی کسانو چې مخکې نو بخلاق پخپل حیثی سرا وخذتم او تاسو مشغول شئ کالذی پشان دا کس خاندو چغی مشغولو لکه څنګه چې هغوی په ګډ وډو کارونو کې مشغول او تاسو مغشان مشغولي اولئک دا کسان چې دي حبطت اعمالهم ضایع شو برباد شو د دوی عملونه په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې اولئک هم دا کسان چې دي هم الخاسرون دوی تاوانیان دي الم یاتی ما نور راغلی دوی ته آینه دی راغلی دوی ته خبر نبأ الذین من قبلهم خبر دې کسانو چې مخکې د دوی نو قوم نوح چې قوم د نوح علیه السلام وعاد وعادیان قوم د هود علیه السلام وثمود وثمودیان قوم د صالح علیه السلام وقوم ابراهیم قوم د ابراهیم علیه السلام واصحاب مدین او قوم د شعیب علیه السلام والمؤتفکات او هغه قومونه هغه کلی چې باغی باندې خپل عبادت ول ټکړې شوی اتتهم رسلهم راغلی دوی ته پیغمبران د دوی بالبینات په واضح معجزات او دلایل سره فما كان الله ليظلمهم پس نه الله پاک چې ظلم کوي په دوی باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن او دوی په خپل ځان باندې ظلم کوونکي دا کافران په خپل ځان ظلم کوي والمؤمنون والمؤمنات ومؤمنان سړي او مؤمنان خزي بعضهم اولیاء بعض بعضی د دوی دوستان د بعضو دي یامرون بالمعروف دی حکم کوي د نیکی او ينهون عن المنکر او دی منع کوي خلق له د ګنانا ويقيمون الصلاه او دی قائم وي منځنا او يؤتون الزکات او دی ورکوي زکات ويطيعون الله ورسوله او دی تابعداري کوي د الله او د رسول داغو اولئک سيرحمهم الله دا کسان چې دی زرد رحم بو کې الله پاک په دی باندې ان الله بشک الله پاک عزیز غالب دی حکیم حکمت والا ذات دی وعد الله المؤمنین وعد کړ الله پاک د مؤمنانو سړو سره والمؤمنات او د مؤمنانو خذ سره جناتین د جنتونو تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې داغي د اون نهرونه خالدین فیها دی با همیشي په دی جنتونو کې ومساکن طیبه او دا کورونو د مکان نه د پاک دي د پاک کورونو وعده کړی دا فی جنات عدن په جنتونو د همیشه والی کې ورضوان من الله او الله پاک دی سره وعده کړ د رضامند دی د خپل طرف نه اکبر ورضوان من الله رضامند دی د الله پاک د طرف نه اکبر ډیر زیات لوی ده چې د مؤمنان نه الله پاک رضا هم وي ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی چې دا لوی کامیابی ده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين